د الله کرم دی ورور مې ته خپله ښې جوړې. مننه. څه زما یوه پوښتنه وه د لمونځ په باره کې. دلته موږ داسې د کار سره ګډوډ یو. زموږ کارونه داسې دي چې سهار کې وختي شروع کېږي، ناوخته شروع کېږي، لمونځ وختي کېږي، نو سره ګډوډ یو که نه. نو که چېرې سړی لمونځ یو ساعت یا یو نیم ساعت مخکې وکړي نو دا کېږي؟ کوم لمونځ؟ اوس د سهار لمونځ چې دی تقریبا څه کم 7 بجې کېږي او زموږ کار 5 بجې شروع کېږي. نو بیا په کار کې موږ ته موقع نه وي که نه، اکثره قضا کېږي. او همداسې غرمې نه بعد موږ کار کوو، نو د ماښام لمونځ همداسې دی، د مازدیګر لمونځ همداسې، د ماسپښین لمونځ چې دی هغه تقریبا شل کم 2 بجې کېږي. زموږ کار 1 بجې شروع کېږي. نو داسې ده ورور که نه، زه به ته یو خبره وکړم چې که چېرته ستا نه ماسپښین لمونځ پاتې کېدلی نو د الله نبي صلی الله علیه وسلم کله کله ماسپښین د مازدیګر سره یو ځای کله کله د نه پاتې کېدی، مثال یا د ماښام لمونځ پاتې کېدلی نو نبي صلی الله علیه وسلم کله کله د ماښام لمونځ د ماسخوتن سره کړی. صحیح شو؟ بیا هم جواز لرو کله کله. خو چې یو سړی د سحر لمونځ او هغه په داسې حالت کې کوي، دا خو ته د تهجد په وخت کې کوي ورور، په دغه وخت کې خو د سحر لمونځ نه کېږي. نو دغه قسمه کار د شریعت له لحاظه جایز نه دی. یعنې نه کېږي، د سهار لمونځ نه کېږي دغه وخت